بخونکي او مهربانه دي ستړي مشي. زه خالد خان مومند یم خصوصي سونو پودکاسټ سره او تاسو په سکرین باندې دا وخت ما سره ګوري چې ډاکټر سویرا پرکاش ما سره په سټوډیو کې موجود ده او نن چې کوم دی مونږه خصوصي خبرې اترې وکړو ډاکټر سویرا پرکاش سره. ډیر زیات وګد تمهید به نه تړم ځکه چې مونږ سره ټایم کم دی 2 بجو نه تر 3 پورې زموږ او تاسو په دې کې ملګرتیا وکړو چونکې پیښور دی رش وي ټریفیک وي نو زیاتر وختونو کې خلک چې کوم کار پسې ځي نو لیټ شي نو دا رنګې زموږ میلمانه چې کومه وه هغه هم لیټ شوله. سویره تاسو ته ډېر زیات هرکلی تھینک یو سو مچ تاسو راغلی. تاسو ډېره مننه. ټول رومبې خو تاسو ته هم سوري وایم او ټولو ته سوري وایم چې لیټ شو ټایم کم شو. هېڅ خبره نه ده ټولو ته پته ده چې لږه پېښور کې کم کم مسلې دي. موږ که رومبې هسې تاسو خلک پیژنیم په سوشل میډیا باندې بیا په بونیر کې بلکې اوس خو پوره پاکستان کې انفیکټ چې د ملک نه بهر هم چې کوم دی تاسو خلک پیژني. لږ خپله سې زموږ د اورېدونکو ته داسې معلومات ورکړي چې کوم ډېر خلکو ته پته نشته. سویرا پرکاش سبق چېرته ویلی دی یا چې کوم دی پرایمري بیا سیکنډري او بیا چې کوم دی های ایجوکیشن دا کوم ځای نه کړی دی او د ژوند لومړنۍ برخه یا دویمه برخه اوس کوم ځای کې تېروئ؟ زه پیدا شوې بیسیکلی بونیر کې یم. دا یو کچ ځای دی چروړی نوم دی د زما مدر چې ماته وي د غرونو بالکل په سر باندې کچ شانتي ویلی دا ویلیج دی هلته کې پیدا شوې یم. ډسټرکټ بونیر کې راځي خو زما فادر ډاکټر دی د هغه ډفرنټ هاسپټلز کې به چې هغه چینج کېدو به جاب نه دا شانتي ځای به چینج کېدو خو بیسیکلی موږ بونیر کې موسټلی پاتې شوي یو. زما پوره ایجوکیشن د میټرک پورې د بونیر نه دی. پرایمري स्कूल बुनीर मैट्रिक जी FSC दपारा बया जो लाहौर ته تللی یم. کله چې سکولینګ ټایم کې زما یو انټرسټینګ دغه شوی و چې زمونږ سکول چې و زه 3rd کلاس کې یم 3rd ګریډ. زمونږ سکول کې په 4-5 میاشتو په ګیپ کې مسلې شوي وې. هلته کې زمونږ فیمیل ټیچرز بو هغه ټایم کې یو سکول هم نو بونیر کې کم کې چې لکه فیمیل ټیچرز یو لکه دا شانتي سیټ اپ وي نو هلته کې ایز ان چې هغه ډسمبر کې بند کړی و. یوزولي زموږ ټرم به سټارټ کېدو مارچ اپریل نه هغه ډسمبر کې بند کو. نو چې هغه بند کو 3rd کلاس هغه ایگزامس خو شو نو ما په کور کې سټډي د 4th بکس مې راواغستل. بیا انټری ټیسټ لپاره چې زه لاړم د 5th کلاس انټری ټیسټ مې ورکو نو within a month ما ایز ان 3 months دا 4th کلاس وکړو. بیا 3 months ما نور دا 5th کلاس سبق وي. بیا زموږ هلته کې هغه 2009 کې حالات خراب شو. دا هر ځای کې کرفیان یو سکولز هر څه بند وو نو هغه 3 months چې سکولز بند وو هغه ما د 5th کلاس هم بکس ختم کړل. نو بیا چې څنګه سکولز کولاو شو ماته یاد دی زما په 4th اکتوبر برډ ډے و په 5th اکتوبر باندې زما فرست ډے و په 6th کلاس کې د جینکو هغه سپیسیفیک کوم سکول دی دا هغه کې زه څومره ټینشن کې وم. یو خو ما ډېر سکیپینګ هم وکړل چې سکول ته لاړم هلته کې د حالات نه بعد هم لږ ډفرنس راغلی و. تاسو دې کیمرې ته کاینډلی ګورئ دا صحیح نو دغه نه هم حالات خرابېدو نه بعد هم هغه ډفرنس راغلی و. سکولز ټیچرز یېرېدو سټوډنټس یېرېدو خو دا شانتې زما ایز ان میټرک وشو. هغه ټایم کې صرف یو جنکو پرایویټ ګرلز سکول و د هغه نه ما میټرک کړی و. په پوره بونیر کې دا یو سکول و جی. اوس الحمدلله کالجز هم کالج صرف یو ګورنمنټ کالج و د جنکو. اوس کالجز هم شته سکولز هم شته خو دا 15 years مخکې مطلب دونه ټایم نه دی 15 years مخکې دونه سم پرایویټ سکولز بالکل آیډیا هم نه وه. بیا هایر ایجوکیشن تاسو ډاکټر جوړ شوئ. ډاکټر څنګه جوړ شوئ او ډاکټر نه بیا سیاستدان؟ بیا خو زه یو خو دا لاړم لاهور ته کینیټ کالج نه مې FSC وکړه. FSC نه بعد ایبټ آباد نه میډیکل مې وکړو. هغه هم بیسیکلی میډیکل زما د بچپن نه شوق و. ما
کلاس کې خبرې به نشوي کولای بالکل پریزنټیشن او دا اسم ما چرته نه دی ورکړي. نو زما شوق و خپل چې زه لا طرف ته لاړ شم. ما پیرنټس ته ډیر کوشش کړی چې کنوینس کم، خو دغه خبره ده زموږ سوسایټي پته ده چې زما مدر بیسیکلی رشین ده، خو ایون هغه ته دا مسله و چې کو ما لا وکړه نو چې چرته کوم زما جاب ولګید چې بنیر کې خو بنه کیږي obviously سټی ته بدلل پکاري ځکه چې جنې هم جنکو خواته زنانو خواته لایرز له دون خلک ناراضي. نو دا بیا پرابلم چې زما سره بسو کی چې زما رور به پاتې کیږي، زما سره سټی کې زما فادر. نو ان شارټ هغه میډیکل هغه زما مدر لکه دلته کې سونو ما اسیم ټرند دا کړی دی چې جنکو د کم پروفیشن یا هو ټیچر یا بیا ډاکټري د نور څه نشته دغه کشان وي. نو دا ډیر لکه نیگیټیو یو ایمیج را شوی دی، دا خبره غلطه ده. نو ایز ان ما میډیکل وکړو، خپل زما د فادر ما کتو چې څنګه خلکو سره مدد وکړو نه. نو هاوس جاب کمیونټي لکار کول تاسو یو مین ابجیکټیو دا چې I have to work for my community، لکه خپل کمیونټي لپاره کار وکي، خپل د بونیر خلکو لپاره. نو دا وجه بیا تاسو لکه کمیونټي هم زنه شم ویل لکه داسې هم زنه غواړم چې د بونیر خلکو لپاره مونږ ټول ایز ان چې گاونډیان یو او گاونډیان سره د فیملی رخصي کنه، لکه گاونډي ته هر څه یو بل په باره پته وي. نو دا پوره چې فیملی ده لکه دا پوره بونیر زه دا دونه وایم چې موږ ټول پښتانه چې چېرته موږ ملاویږو لکه فیملی په شانتي انټریکشن هم وي. نو خو لکه چې یو ځای کې بیا پاتې کېږي او خو هغه بانډ نور تک شي که نه. نو لکه ایز ان زما فادر هم فیملی دپاره کار کو، ما هم دا شانتي وي چې زه هم خپل فیملی دپاره څه کار وکړی. نو کوم هاوس جاب چې ما هم کو هغه بالکل بیسیک لیول هغه هاسپټل و، ډېر خو پیشنټس ډیر زیات وو، ډیر زیات انفلو به وه، سہولیات به ډیر کم وو، پیشنټس به ډیر زیات هغه نه بس ډیر سخت سفر کېدل به د هغوی په فیسس باندې لیټرلی موږ لکه هغه پین ریډ کولی به شو. نو په دې وجه باندې ما وی چې لکه دا سیسټم صحیح کولو دپاره چې موږ سره اسپتال کې چې سامان پوروي د هغه نه صرف مریض ته فایده نه کېږي، ډاکټر ته هم فایده کېږي. ډیر دا ما کتل دي چې پیشنټس ډیر سیوا چې راشي ډاکټرز کو کم وي، ډاکټرز هم غوسه کي چې کله سامان کم وي هغه هم غوسه کی صحیح طریقې سره هغه کېږي کار کېږي نه بیا. نو په دې وجه باندې ډاکټر جوړ شول یو پیشنټ یو جسپا میډیکل بیا سیاست ته څنګه رالی په کار نه و چې مغه میډیکل خپل فیلډ کې تاسو کم خدمت جذبه یو پیشنټ او تاسو نو مغه جذبه سره تاسو سیاست ته رالی. جی بالکل بیسیکلی هغه ما ته هر ټایم کې هاوس جاب په ټایم کې دا ریالایز شو چې زه خو لکه وایم چې کار وکم که نه، خو زه خپل کلینیک کې ایز ډاکټر کینم، زه به د چا مدد به کولی شم؟ څوک به زما خواته راشي، کوم مریض به زما خواته راشي، زه به صرف د هغه مدد به کولی شم که نه چې څوک خلک او ایز پالیسی میکر یا زما سره بیا دا دوه آپشن و چې لکه زه سیاست طرف ته لاړ شم یا بیا پالیټکس طرف ته. نو زما سره هغه کې لږ آپشن سیوا کېږي، هغه کې بیا زما سره سکوپس لکه سیوا کېږي، زه زیات خلکو زیات خلکو مدد کولی شم، صرف کم چې زما سره زما خواته زما کلینیک ته راځي نه نور خلکو. او بیسیکلی لکه مسله صرف زموږ خیبر پښتونخوا له یو ډسټرکټ نه ده، پوره پاکستان کې دغه چلیږي او د دې نه ماشومان ډیر زیات سفر کېږي او زنانه ډیر زیات سفر کېږي. او ایز زنانه او ایز ډاکټر ماته د زنانو مسلې هم پته ده، ماته د ډاکټرانو مسلې هم پته ده. نو ماته لګېده چې زه ښه طریقې سره او مطلب زه د ماته هغه زمانو یا د زما پیرنټس سره چې کوم مطلب رینټ کورونو کې به هغوی اوسېدل، هغه نه بعد چې دا میډل کلاس ته موږ ورسېدو. نو ما ته ایز ان هر طبقې نه آیډیا وه، ما ته لکه د زړه نه لګېده چې زه به کوشش کولی شم او ښه طریقې سره به د هر کوم چې غریب کس دی د هغه مسله به سالو کولی شم. صحیح. بیا د الیکشن تجربه مو څنګه وه؟ الیکشن یو به تجربه ایکسپیرینس په شیر کې راسه او همدې سره راسه دا شیر کې چې ښه درته پکې څه ولګېدو بد درته پکې څه ولګېدو؟ good experience and bad experience. الیکشن هغه ډیر یو دم ایکسایټینګ او مطلب یو دم ډیر څه شوي و. د یو هفته په ګیپ کې ما صرف ډاکومنټ سبمټ کړل، بیا صرف یو انټرویو مې ورکړه په آی تھنک 23 ډسمبر ما ډاکومنټ سبمټ کړي و، په 25 26 ډسمبر ما یو انټرویو ورکړه او هغه انټرویو مطلب ما هم ورکړه، هغه زما دونه موډ نو ځکه چې ما ویکن ما خبرې ونه شوې کولی،
ما مدر نه تاسو کوم وی دا انټرویو راته وی سو کما ځکه چې مطلب دونه ماته د انټرویو ما ایډیا نه و چې څنګه ورکی څنګه نه وی ورکنه ګورو به مطلب څه میسټیکس نو خیر د فرست ټایم دی نو هغه ما ورک هغه نیکسټ ډے ما سحر نه ما هم پورا گوگل کو هر ځای کې مې کاته هر کیورډ می نه ملاوي دو ما وی بس فون میں کی خود زو اکیڈمی ته لاړم مطلب تاسو وای چې بس نو بچرته نه ملاوي ده صحیح نه ملاوي دو ما وی بس مطلب هغه چرته مطلب مایند چینج کړی انټرویو می ورکړی دا مایند به چینج کړی بس نو ورکی نه پبلش کی نو زو اکیڈمی ته لاړم رالم ما هم 7:38 اته بجې نو ما ته څنګه کوته د نشم زما ورور وی تا ګوګل چیک کړی دی ما وی زه خو د سار نه لګیام ما دونه ځلې شو مطلب زما 3 غنټې ګیپ شوی چې ما نو چیک کړی نو وی تا اوس چیک کړی دی مې سنشت پرې ما تنګوا ما په فل غوسه وکړه زما نه یو کال کا شر دی خو یوزولي هغه غوسه زما باندې کی او لکه هغه زه خپل خفه شوی ما چې ما هم انټرویو خو ورک زما خو خبرې نشوي کولای ډیساپوینټډ وي جی نو به ما وی سرور چې وګورم هغه ما وکړو پاکستان خیر ما ته ډان والا دغه آرټیکل د ډان نه میلاو نشو ما ته د انډین میډیا نه میلاو شو اچھا ما څنګه صرف خپل نوم ولیکو ډان مې سره کیورډز خو د سار نه تیار په سرچ کې هغه چې سرچ مې کو د برانه کته پورې زه سکرول کوم پیج 2 مې کو 3 مې کو هغه ټول انډین میډیا پکړه د انډین د ډکن هیرالډ او پته نه لکه غټ نمونه کم چې مخکې ما پوه نه شوم بیا زما مدر بهر شاپ ته تللی و چې هغوی هم راغلل ما ته زه لاهور کې یم اکیډمي سی اس اس اکیډمي مې جوین کړې وه زما مدر واپس راغله نو ما ته وی ستا فادر کال راغلی و چې بوریر ته ځان رسوه هلته کې خو سمه غوامه رغه شوې ده ما وی سی چل دی سا غوامه شوې ده زه خو یې ما نیګیټیو سینس کې وی نه هلته کې هم ژورنالیسټ ولاړ دی او مطلب وی چې انټرویو چې موږ مطلب فرست انټرویو تی واخلو او دغه شان نو زما فادر ما ته مطلب دغه آرډر راکو چې راشه کنه زه هلته نه بس کې راتلم نو چې څنګه بس کې کېناستم لکه دونه لاس شوی نو فرست ویک و سیکنډ ویک و انیشل سټیج بالکل او په بس کې کوم چې خلک ډرایور او کنډکټر هغوی هم مطلب زه لکه کېناستم وپېژنم ما له فلاورز راوړل او لکه هغه ټایم نه بس ته اوسه پورې زه چېرته هم ځم ماسک مې اچولی ګلاسز لر کوم چې لکه ډېر نور خلک هم انکمفرټیبل څونه پورې چې لکه هغوی ته پته نه وي چې لکه څوک دي که نه زما سره ډېر لکه کولاو سره خبرې کي صرف دا چینج راغلی دی او د دې نه علاوه خو مطلب نور دغه چینج چې مطلب خلک پیژني نو هغه لږ کور پکار دي د خلکو هغه فارمالیټي سیوا شوې ده خو د هغه نه علاوه سونه چې ماته سپورټ د الیکشن په ورځ کې ملا شوی سونه چې مینه ملا شوی هغه سپورټ او مینه ماته و سپورټ ملاوي کی نه صرف د بنیر نه خو ماته د ایون د مطلب بهر ملکونو نه چې هغه میسیجز په فیسبوک انستګرام وغیرہ راځي د انډیا بنگلاديش افغانستان د دوبۍ نه د سعودي نه مطلب هغه زموږ پاکستانیان دي خیر انډیا بنگلاديش او نیپال په دې کې هم ماته نه لګي دا خو انډین به کتلی ام شور چې انډین خو لکه د هغوی نوم ماته سپورټ راغلی و نو د هغه نوم ماته آیډیا وشوه چې کو خپل طرف نه موږ زموږ د پاکستان او د انډیا هغه د شروع نه یو جنګ دی یو خو موږ رونه مطلب موږ په بار ملکونو کې موږ ته یو کس لکه یو ریس وي چې موږ براون یو چې پاکستانیان انډیا ایشین دی یا سب کانټیننټ چې څومره دی هغه چې دا ټول یو دغه دی نو لکه خو وسه پورې زموږ دا جنګ نه دی ختم شوی موږ هم نیریټیوز راغو هغوی هم انډیا دا اوس چې کوم هغه نیریټیوز خبره کیږي چې نو موږ بیا نور سوالونه هم کو دا سپیشلی موږ که د ډیپلوماټ فلم خبرو کو پای کې د بونیر حواله سره بیا خصوصي توګه د ویمنز حواله سره زنانه حواله سره ډیر داسې نیگیټیو نیریټیو دغه کړي پای باندې تاسو میسج هم راغلی تاسو پای باندې اوس کمنټ ورکوي یا د بونیر حواله سره کم خلک پروپاګاندا کوي یا د پاکستان حواله سره یا ادارو حواله سره سب میسج یا تاسو هغه باندې خپل نریټیو ورکوي یا خپل خبره کوي د ډیپلوماټ مووی ما ډیر کوشش کړی و سپورټ ما ته میلاو شوی نه دی چې زه پوره لکه مالی دلی خو د ټریلر نه چې څونه آیډیا شوی و کنه هغه ما مطلب خپل کمنټس ورکړي وو د انډیا اسې هر ځای کې ځان شو کی چې موږ ډیر هیومن رائټس کار کو ډیر هیومن رائټس سخت فایټرز یو ډیموکریټډ یو
خو د دې ویډیو نه صرف د دې ټریلر نه سونه آیډیا هیومن رائټس خبره خو دا وی ونه دا نیگیټیو پروپاګاندا وا دا خبره څنګه چې بس مونږ نمبر بای نمبر خو زیاتره دا انډیا طرف نه مونږ ته دا نریټیو راځي د نمخ کوم آی تھنک س پایلټ هغه مووی وکنه بیا وز دا ډیپلومیټ رااله د ډیپلومیټ کې مطلب ایزن چې دا خبره چې کی چې الته خو خلک یریږي د تلونه یریږي د بنیر ته او مطلب دا شانتي خبرې پکې کړو نو ایزن مطلب د دې نه ما سوچ کو وس کال مخکې الیکشن و په دې انډین میډیا کې مطلب 200-300 انټرویوز ما ورکړي الته کې شور رخ شوی لکه صاف پته ده انډیا ته هم پته ده چې لکه داسې خبره اټلیست په بنیر کې نشته چې کو نور کو بلیک اسی نیگیټیو ایمیج تاسو لګې دنیا ته صحیح ده خو بنیر نه د ما یو کال مخکې الیکشن کانټیسټ کړی دی زما و سپورټ مطلب الحمدلله زه دا خبر کوم چې ما ته سپورټ او مینه ملاوي کی زه ژوندې یم زما سره شوي نه دي زما پیرنټس کور والا ټول ارس صحیح دي نو دا لکه څنګه دا تاسو څنګه ویلی شي چې دا لوگ ډرتے ہیں جانے سے یا الته کې خو لکه سان شي یا عزت نه ورکی زما مدر ما وی رشین دا وی 35 ایئرز خو پاکستان کې کیږي بنیر کې په بنیر کې په پاکستان کې په بنیر کې کیږي جی په یو کلی کې جی ورکه شان اسمال ویلیج لکه دا هغه خبره چې دلته کې لکه عزت حزل عزت نه ور کړی کیږي یا دا شان زما مدر رشین ولی هغه با لکه داسې ځکه په پاتې کېده خبره بیسیکلی زما مدر چینجز خو ډیر زیات رشیا او پاکستان کې ډیفرنس دی په بنیر کې نور ډیفرنس خبره دا صرف چې د خلک ایکسپټینګ خلک مطلب انټالرنس پکې نو په دې وجه باندې چې خلک کولاوي نو د خطرې کې سر چې اسیم چا سره خبرې کوي نو لکه هغه بل کس هغه نه کنټیجیس هغه هم امپریس نه وي لکه هغه هم بیا ځان بد فیل کی چې کله هغه کو څه بد وکړي نو دا صرف دا کچ پازیټیو زما صرف دغه لکه ریکوست ټول نه چې کو مونږ غواړو چې زمونږ په قوم کې زمونږ په ځمکه باندې بالکل امني چې زمونږ پاکستان پروګرس ته ځي چې زمونږ پښتانه دا کم چې مونږ یو زمونږ تاریخ ته هغه وکټم مایند سیټ دی چې دا مونږ له پکار دی چې دا مونږ ختم کو مونږ یوت راولو مونږ یوت ته صرف دا نه وایو چې غلط لارې باندې مزه خو دا مو ښایو چې صحیح لاره کمه ده او هغه رغوی به څنګه نو ایز ان زه نارمل یو کامن ساده لکه نارمل جینۍ وم زما پیرنټس هم پالیټکس کې نه دي زما فادر سره مطلب ورک کړو سپورټ یې کول د پاکستان پیپلز پارټي خو د دې نه علاوه نه څه عہده وه مطلب داسې پولیټیکل فیملی نه ده خو کو زه مطلب یو ماینورټي چې مطلب دا هم یو مسله ده یو جینۍ دا لکه ټول نه زیاته مسله ده غټه مسله ده ته خو جینۍ ته څه نشي کولی ته په کور کې همیشه دا مسله ده زیاتره پښتنو هغه په پاکستان کې دی او که دنیا پارځي کې دا مسله خو تاسو هغې باوجود هم ډېر مخکې لاړلې نه بیسیکلی مطلب پښتنو ما خپله اوس په الیکشن کې کمپین کې ولیدل که نه چې کمپین نه بعد پلاران چې دي خپل زما په مخ کې 3 پیدا شوي دي چې خپل کچ لورانې په لاس کې او مطلب هغوی ته به وي چې لکه چې ته غټ شي ته به داسې به بهادره جوړېږي سویره پرکاش به جوړېږي زما په دې باندې چې څونه فخر دی مطلب د دې نه سیوا زما له څه فخر نشي کېدي چې پیرنټس په خپله ماشومانو ته دا شانتي وي او لکه اسې دا یوت خبره چې ما وکړه که نه ایز ان که ما دا سټپ نه وی اخیستی زمونږ بنیر نه به لکه پاکستان کې به دغه فرسټ فیمیل ماینورټي به نه وه بنیر نه به فیمیل نه وه دا پیرنټس دا فادرز خپل لورانو ته به داسې خبره نه وه کړې نو دا زما په خپله یوه یره وه چې زه به دا الیکشن څنګه کوم چې زه خو لکه پریزنټیشن نشم ورکولی خو ما ته پته لګېدلی چې دلته نه بنیر نه زنانه چېرته نه دی کړی ما وی چې دا جنډر ګیپ چې دا کمول پکار دی زه په کور کې هم لکه زه بایکوټ هم کوم زه لکه کوشش کوم چې دا جنډر ګیپ کمی چې دا صرف پټریارخي باندې لکه اوس چې زموږ څونه پورې دا یوت او زنانه په کور کې ناست دي نو د پوره ملک امن نشي راتلی چې صرف لکه مرد کار بکی زنانه او یوت شریک ټول له کار پکار دی او دوی پاور کول پکار بالکل یوت او سپیشلی وویت په کور کې تاسو د کور خبره وکړه نور څوک دي مطلب سویره پرکاش ته بابا د تاسو د مور خبره وکړو نور څوک دي سویره پرکاش په 100 نمبر ده په فیملی کې سیبلینګز کې او بیا داسې سپورټ ته چارې سره زیات په کور کې زما فادر زما مدر زه مشرم زمان یو کال کشر رور دی او 10 کال کشر رور دی خبر درې وي تاسو جی او ورسره 2 پیشوګان دي
یو سپینه ده پوره او یو پوره هغه لکته بلیک ده. نو تاسو ته هغه ډیر ګران وي لکه هغه فیملی ده ځکه مې فیملی سره کاونټ کړل کنه. فیملی سره دې کاونټ نو یوزولي زما پیرنټس نن سبا زما یو په اسلام آباد کې سبق وی سکول هغه کوم چې 10 کال کې بل ټریننګ کی نو زه دا وی هیلپ ایز ا هیلپ زه وی سره یم. خو په بنیر کې یو ځای چې کله یو نو مطلب بیسیکلی لکه یو ځای ټول کار هم کیږي زه خپل مدر سره هیلپ کوم او لکه څنګه چې لکه دلته کې ټریډیشنل دی په کور کې غزرانو هغه کار کول. خو چې کوم ځای کې وز زما رونه سبق وی ټریننګ کی نو الته کې صرف سره زوم الته کې لکه فل سخت کوشش روان دی چې دا پټریارکی هغه دغه لکه کم شي. خو هغوی خو بالکل په یو حالت باندې نه کم کی. مطلب هر څه تاسو کوئ له کوکینګ کول غیله هر څه کول تاسو په ذمہواری ده. بس کپڑے استری انزل صفائی دا ورته نه وای چې زه خو ځان له اوس مطلب یو پالیټیشن یم سوشل میډیا انفلوئنسر یم ما اوس خپل کار ته پریدي دا کارونه تاسو کوئ داسې ورته نه وای کمیونیکیټ کوئ نه. نو ایز ان لکه څه وایم صرف پالیټیشن زه خو لکه ایز ان سی ایس ایس اسپایرنټ وم سی ایس ایس ایگزام مې هم ورکو ما میډیکل هم وکړو. زه ورته وایم لږ شرم وکړه زما ویښته سپین شو زما په دې 1-2 کالو کې دا پوره ویښته سپین شوي دي چې لږ را سره مدد خو کوي. خو خیر هغوی اسی موټاګان هم دي نو په دې وجه باندې هغوی نه کېږي دا هغوی نه ډېره ګیله هم نشم کولی کوشش خو کوم. نه نو ته چې ډاکټر یې هغې ته به ډایټ نه ښیې چې یاره دا تاسو دا زما خبره به څوک مني زما نه کشران دي خو خبره خو هغوی خو زما خبره به ولې مني زما رونه دي که نه د بونیر دي او د پښتونخوا دي نو خامخا او رونه مې دي رونه خو چې خپل خویندو خبره مني دا خو کېدي زما مور پلار بیا هم زما خبره ومني چې او ته دې صحیح وي چې دا نوې میډیکل هغه خبرې دي ووایي راته دا نوې دوايي دي وي. په بونیر کې پښتانه فیمیل فرینډز چې زنانه چې کوم ستاسو ملګري دي د سکول ټایم اوس چې هغه سویره پرکاش سره میلاویږي ستاسو څه فیلینګز دي هغې تاسو ته څه تاثرات درکوي؟ زما خو د سکول ټایم فرینډس شته خو هغوی زما سکول په ټایم کې د هغوی واده شوي وو او هغوی سپلټ اپ شوي وو. ارلی چایلډ میریج خو هم یو مسله ده زموږ بالکل چې نو لکه زما درې څلور بیسټ فرینډز وو او هغه درې څلورو نه 2 پکې سوات کې دي یو مردان سایډ ته یو پته نه لشته کم ځای کې لکه ټول هغه ډیوایډ شوي دي بالکل سکول ټایم. اوس تاسو میسج هغه یا تھرو ریډیو چونکه مو په ریډیو مې سوات کې زموږ نه هغه زما سره کانټیکټ په میسج باندې کانټیکټ کیږي یا په فیسبوک وینو تاسو سم میسج ایله ورکوي. یو حکم چې زما سوات او فرینډز دي په اس سی اس ټي کې هغوی ته زه سوري وایم ځکه چې موږ پلان کړی په 1 اپریل 2019 کې چې موږ به میلاویږو خو موږ میلاو شوي نه ما د اوسه پورې دا 1 اپریل مو ته ویلو 1 اپریل فول ډے جی ځکه موږ دا 1 اپریل چوز کړی و خو 2009 مطلب 15 کاله تیر شو د هغې ورځ نه دا ما دا ګناه او ګیله او دا برډن پروت دی چې ما پرومس کړی دی هغوی به هم نه تلي خو لکه زه په خپل هم نه وم تللي که نه په دې وجه باندې نو لکه هغه فرینډ سره خبرې چې لږ ډېرې کېږي هغوی هم kind of shocked دي چې دا څنګه چې دې نه مخکې خو تا چېرته پالیټکس شوق نه دی ښولی چې تا خو د پالیټکس چېرته خبرې نه دي کړي تا پریزنټیشن نه دی ورکړی ته اوس نارې لګی لیټرلی دا شانتې دغه وړې چې ته اوس نارې لګی مطلب هغې ته یقین نه راځي چې پرکاش هم سویره هم دومره هغه شوله تکړه شوله مطلب چې خبرې کولی شي دا ډېر زما د پاره هم دا ډېره غټه خبره وه زما مدر خو هم زما رونه هم لږ دا شانتې دي که نه شای او ډېر خبرې نه کوي نو زما مدر خو وی چې زه خو به وي ریکویسټ به کوم د پارټي لیډرشپ چې د رونه هم ټیکټ ورکړي چې دوی هم خبرې شروع کړي خو هغه کمپین نه بعد بس زما مور وی توبه ده وینا لږ رش زیات شو یا هغه دا راته وایي څوک د پالیټیشن که موږ ستاسو نه څه سوالونه وکړو پاکستان پیپل پارټي نه تاسو الیکشن کنټیسټ کو د دې دوران کې بل کم پارټي عوامي نیشنل پارټي یا مسلم لیگ نون یا بل داسې نورې پارټیانې دي د دې طرف نه تاسو ته څه انویټیشن یا څه دعوت درکړی شوی چې زموږ پارټي جوائن کا یا د الیکشن نه پس تاسو ته مختلف پارټیانو نه کله داسې څه شوي دي چې راځه زموږ پارټي جوائن کا؟ جی بالکل شوي خو دی هغه د دې پالیټکس نه انټر کېدو نه مخکې ما ته آیډیا نه وه خو پالیټکس سره انټر کېدو نه بعد اوس ما ته آیډیا وشو چې دا څوک هم چې اوس ما اوریم که تاسو ماینورټي یا که فیمیل یا
میلم یې لکه ایز ان چې صرف ماینورټي او ایجوکیټډ هر پارټي ګوري مطلب کینډیډیټس کم دي پارټیانو ډېر کم او ایز ان چې نشته ځکه چې اوس یو څو ورځې مخکې د اختر نه مخکې افطار پارټي باندې هم نو هلته کې د پی ټي آی والا سینیرز ناست وو نو هغوی مطلب واپس کې دا خبره وکړه نو مطلب هغه نه ماته ریالایز شو چې تاسو د پی ټي آی والا کله وی چې زموږ صوبه کې حکومت هم دی او یوت چې کم دی د هغوی هم دا ناره ده چې بس یوت موږ سره دی راځه زموږ پارټي جوین کړه کله داسې درته چا ویلي ډفرنٹ پارټیز مطلب تاسو نومونه والي کم پارټي که نه اخیستل غواړئ نه څه مسله نشته د پی ټي آی نوم د اے این پی هم بیا د نور څه دي پی ایم ایل ان ما ته صرف لاهور کې دغه آفر شوی و خیبر پښتونخوا سایټ ته نه دی شوی بل داسې آفرز راغلي د کمپین په ټایم کې ما هغه نه بعد هم خو ایز ان دا هغه هارډ کور پالیټکس دي که نه کوم چې هغه پالیټیشن ځان له پارټي چینج کي او دا کي زه د پالیټکس نه یم راغلی زه راغلی یم ما ته دلته کې لاره میلاو شوې ده ما ته لګي چې دا پارټي کولی شي دا کار نو لکه زه به کوشش کوم لکه چې د پارټي سایټ نشم خو کوماته لګي چې په فیوچر کې چې زما سره په بل پارټي کې لاره شته چې مطلب زه کار وکړم د خلکو لپاره نو بیا ان شاء الله به کو خو خیر وسم ایز ان انټرا پارټي هم ډیر مسلې خیبر پښتونخوا کې زه سکاروم نشم کولای ما خپل کوشش کړم بنیر کې میډیکل کیمپ فری میډیکل کیمپس مې ارینج کړی بیا مردان او ثوابي کې خو هغه بیا د پریشر راغی د خیبر پښتونخوا د پارټي لیډرشپ لیډرشپ تاسو زاړه جی نو مطلب کول کې خبره کو بدنیتی خو نه کې چې لګا دا اوس پرون راغلی یا کال یو شو یا 2 کال دې ته دومره اختیارات یا دومره مخه نه و پکار ایگزیکټلی دا خبره وا ایون مطلب دا چې کوم مطلب چې ماته وی چې مطلب زمانوم هر انټرویو کې اخله ما په انډیا پاکستان په هر انټرویو کې دا نمونه غستې دي هغه زما حلقې ته PK25 لکه ایگزیکٹ زما حلقې ته کم ګردوارې ته چې زما فادر سکھ ګردوارې ګردوارې ته چې زما فادر زی یا زما د فادر فیملی زی بالکل هغه ګردوارې ته لاړه او الته کې هغه ته وی چې تاسو خپل یو فیمیل والنټیرلی موږ لا راکې چې لکه موږ د دې په ځای هغه پروموټ کوو چې هغه جنې زموږ سره په پیښور او اسلام آباد کې د دې خلاف جنگ کولای شي ایز ان زما خلاف جنگ ما بد چا د پاره سن دی غوښتي دا څوک نو لکه دا بس سینیئر لیډرشپ کې د هغوی ته د دې زما د انټرویو کې نوم اغستو بیسیکلی کایند اف ویلو چې هغوی ډسکور کړي وو مګنه نو دا هغه ریزلټ کې ډېر غټ پوسټ هم میلاو شوی دی هغوی ته خو دا غه نه علاوه مطلب لایک سپیسیفیکلی زما دغه ته رااله او پوره بنیر کم چې کابینټ تاسو بیا ته ګیلا وکړه سم وکړه چیرمن صاحب ته د دې پوره کیسو پته ده هغوی ته دا ویلي جی چې زموږ د بنیر هغه کابینټ چې دی هغوی هم لکه زه بالکل سایټ ته کړی یم هغوی ځان خپل کایند اف ګروپینګ کړی دی هغه هم obviously مطلب پوهېږم چې زه لکه اوس رالم او زما د هغوی نه ووټ لکه بیا هم کم دی خو لکه د هغوی نه سیوا وکنه او هغوی کمپین په ټایم کې مطلب خپل کوشش کړی چې زما اګینسټ کمپین کو زموږ د بنیر والا پیپلز پارټي کم چې اوس هغه پیپلز پارټي مین سټریم دی تاسو په دا لګي چې تاسو کم پارټي د نن خلکو ولته اختلاف کړو یا اګینسټ کمپین کړو دا تاسو د الیکشن پیللو یو وجه ده نه الیکشن هو ډے ون نه ماته پته و چې زه ګټلی بالکل نشم هغه برسټر ګوهر ایریا د پی ټي آی ایریا ده او پاسبل نه ده چې مطلب ما ګټلی وی خو خپل طرف نه ما आवाज وچتو ما خپل لکه هغه سنسټایز کول خلک چې مطلب یو فیمیل الیکشن کولای شي او هغه نه بیا ډیر مطلب غټ څه شوي وو خو ایز ان چې اوس دا د سچویشن کایند اف دا دی چې زه موسټلی واز سایلنٹ کایند اف یم څه زیات فنکشنز او څه ارینج کوم نه چې زه ما چې ثوابي مردان کې چې کړی نو هلته کې بیا هغه کابینټ واره هم لړ کړي وو د پیپلز پارټي مطلب هغوی صرف موږ له ځای راکړی چې صرف دونه یې وکړه چې موږ له ځای راکړل د هغوی کس د کابینټ نه لړ کو نو مطلب دونه کس کې یادوي تاسو فیډرل کې
نه دا دلته کې KP نو د مرکز نه الحمدلله مطلب ما ته فل سپورټ ته په دې وجه باندې مطلب زه وسوم لکه وایم چې زه صحیح د پارټي سره یم او د خیبر پختونخوا د پارټي طرف نه بالکل مطلب از ان فل زیرو نه کوم مطلب چې کوم کار زه خپل د خپل مور پلار پیسې خرج کوم میډیکل کیمپس هغه ته مم نه پریدي خا لکه مطلب دا ایشوز دي دا راته کې تاسو چرته اوس الیکشن بیا وشي یا بل څه طریقې سره تاسو ته موقع میلاو شي یو سیټ وګټي یا یو اختیار تاسو ته میلاو شي د ټول نه باندې کار څه کوي د بنیر د پاره یا د خپل خلکو د پاره هغه خو ډیپند کی چې څه سیټ څه مطلب ذهن کې یو وی کنه ابجیکټیوز چې زه په پهله دا کار کوم بیا به دا کوم نه هغه سیټ باندې ډیپند کی وسکو فار ایگزامپل ماته میډیکل کې ماته میلاو شو میډیکل سره ریلیټډ زه هغه اکورډنګلی اکټ کوم کنه خو لکه بیسیکلی زما زیات فوکس په مطلب ډیر زیات ایجوکیشن باندې چې زه هم چې ایجوکیشن او اس سوشل ویلفیر چې دی هغه باندې کار کوي کوم چې هغه سافت پاور موږ وایو آرټ کلچر او دا په دې پروموشن سره ډیر زیات پوزټیو د پیس یو غټه نشانی ده دا زموږ ډی ریډیکلایزیشن کې دي شي دا کم چې زموږ مسلې دي دا سافت پاور سره مطلب مونږه سالو کولای شي چې کله لګ کچ کار وکړو نو دا غنه په اند کې ریزلټ غټ راځي نو زما ټول ته دغه ریکوست دی چې کار کوي سوچ سره کوي کو نه کیږي تاسو سره دونه ریسورسز نشته نو کم از کم چې بد کار ما کوي بد ما وای چاته په سوشل میډیا چې کله تاسو پوسټینګ کوي د بنیر حواله سره یا خپل یو بیانیه ورکوي یا خپل یو پیغام ورکوي په دې کې کله نیگیټیو کمنټس هم راځي او پازیټیو راځي په پازیټیو خو ظاهر تاسو خوشاليږئ موټیویټ کیږئ به نور بس تاسو انکریجمنٹ سیوا کیږي چې کله نیگیټیو کمنټ ګوري سری ایکشن مو غوسه شي موبایل سایت ته کیږي یا بس وای چې جست اگنور وسپور ما بالکل اگنور کو ځکه چې هغه مطلب از ان کمنټس دا شان ټایپ دا وس ریسنټلی ما ته تاسو ته پوسو کو نو ریسنټ خبر رااله ریسنټلی ما ته یو کمنټ راغلی چې دا تاسو د بنیر نوم الټا بدناموي او دا شانت خبرې وي چې تاسو دروغ وای د الته کې زنانه خو اوپنلی سکولونه ته ځي کالجز ته ځي او مطلب د مخکې نه ځي از ان زما اې د 15 years مخکې زما په ټایم کې ټرند دا و چې په میټریک کې دا وی واده به شو نو هغوی کالج او مطلب ایجوکیشن کمپلیټ کولو څه خبره نو په دې باندې ما ته مطلب د بنیر کس و بنیر مطلب دا شان دی راته ویل چې د بنیر نوم خرابانو لکه انا ما ته فیل شي چې لکه زما فائدہ نشته خلکو ته نو زه سایت شو بیا مطلب ما انکراج فائدہ خوشته دا خو یو کس دی او از ان د فیمیلز کې او په دې جنکو کې خو زو په مینس کې ما ته پته چې دا وی څه حالت دي چې مطلب هغوی پیرنټس سونه دغه اجازت ورکی سونه اجازت نه ریسه او obstacles سم مسلې دي نو په دې وجه ماته لګیدا چې لکه زه لکه وسم ماته بیا دوباره لګیدا چې نه ماته مسلو پته ده نو زه سالو کولای شم نو په دې وجه باندې مال پکار دي چې زه لکه پرې نه لم اخیره کې زموږ لیسنرز تاسو خپل فینز چې کوم تاسو ګوري هغه ته سم میسج او زموږ لیسنرز سره یا زموږ کتونکو سره یو پرومیس وکړي چې بیا وکړه دوی سره مخاطب کیږي په سونو اف ها کله دا خو کله تاسو ته پته ده کله چې زما پېښور ته چکر لګي ان شاء الله هغه ټایم به او اډوایس صرف زما دغه د مور پلار د مې صرف دغه چې خبر زمان باندې چې تاسو سونه ټرست کوئ یقین کوئ دا شانت خپل تاسو په جنکو کې د دغه پوتنشل شته جنکه هم دونه سبق ویل شي دونه خپل کور ته پاره کول شي خپل ملک ته پاره کول شي خو جنکو له موقع پکار ده نوجوانو له موقع پکار ده دا ټرست کم کیږي نو پیرنټس ته زما دغه ریکوست چې تاسو پلیز خپل بچو باندې ټرست کوئ ایجوکیشن ته پاره سبق ته پاره کو بل زیتم لیګل پکاري کو تاسو په یقین کوئ تاسو لیګي تاسو ولا اخلاق ور کړی دی هغه ته د بد تاسو اخلاق خولې دی هغه به صحیح الته موقع ورکړي چې موقع تاسو ورکې نو ډیر لارې کولاوي دي شي او یوت ته پاره زما دغه دی ریکوست چې تاسو پلیز چې تاسو ته اپورچونټی نظر راځي کو هغه سونم ګران لارې تاسو خامخا هغه فرست سټپ اخلي فرست سټپ نه صرف تاسو نه د نور خلکو دروازې کولاوي کی نو د دې کوم تاسو ته چې کله پوزټیو سوچ سره روزه نو د دې کم چې هغه پوزټیو افیکټ ریزلټ هغه صرف فائدہ نه کیانه صرف تاسو ته نه دی هغه
نور خلکو هغه هم نیکیانې به تاسو ته کم از کم کو لکه خودغرضي پکې ګورئ نیکیانو دپاره دا کار وکړئ دا فرست سټپ خامخا واخلئ. ښه نیت سره تھینک یو سو مچ ډېره زیاته مننه ډېر خوشحاله شولو تاسو موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړو. تھینک یو سو مچ.